نو سخاوت پکار دی. په دې وخت کې ډیر زیات ضرورت دی د خلکو ته چې یاره خپل مال صدقه کی. رمضان مبارک کې خو 1 روپۍ په 80 باندې تا ته اجر ملاویږي او موږ الټه څوکو خپل هغه نرخ قیمتونه زیات کو چې کم یو شیز ارزان دی رمضان مبارک راشي هغه قیمت وخیجي. ولې ظلم دی. حالانکه په کار خدا ده چې قیمتونه نورم ارزان شي. د پکې د صدقې یو نیت پکې وکړي چې یاره د غریب ته د پکې فایده رانه ورسي. خو موږ د هغې مخالف زو. دا یاد ساتئ چې کم سړی د معاشرې نه او د عام روټین نه نرخ زیاتی د مال کې برکت نه او دا په اسلام کې سوچه ناروا ده. یا یو سړی ذخیره اندوزي کوي چې د سره څه مال پروت دی د هغه شي ذخیره کو ځان سره دننه بیا وایي چې یاره لږ ګران شي بیا بیا روکاږم. دا چټک ظلم دی او ناروا ده. اسلام د دې اجازت چرته نه ورکوي او موږ نن سبا په دې کې مبتلا یو. بیا وایو بیماران یو ډاکټران رانه پیسې علي پلانې رانه علي پلانې پریشاني مې دوم. دا وجه ده که نه. او موږ څه کوو؟ موږ خو هر څه ریاکاره طرف ته خاص کړي دي. که چېرته زه یو مارکیټ ته لاړ شم که دا غټ غټ مارکیټونه راغلي دي هایپرمال شو دې ځایونو ته لاړ شم نو هلته که زه هر څه راواخلم نو هغه مشین ته مخامخ کې دې دومره قیمت یو لیست راکړي که د 100,000 وي 150,000 وي د هر څه وي بس پیسې زرو شماره مغله ورکم. په دې کې هغه نه د ریټ تپوس نه کوم. ولې چې یاره سړی وي دی خو دومره لوی دوکان ته راغلی دی زما سټیټس خرابېږي زما نوم خرابېږي. اوس به راته دا سړی وایي په 100 روپو باندې جګړې کې او راغلی دلته دومره لوی دوکان ته. او که چېرته زه دلته یو غریب سړي نه سودا کوم داسې یو غریب سړی چې په دې لاره کې ریړه لګولې وي نو هغه چې راته وایي 40 روپۍ زه ورته یم په 100 به یې رانه کې. حالانکې دا بعضې خلک خیال هم کړي دا مشران سپینګیري دي چې په دې سپینه ګیره باندې مزدوري کوي دا د ډېرې مجبورۍ نه کوي. او اصل د صدقې لایق هم دا خلک دي. په کار دا دی چې هغه درته 40 روپۍ وي ته وله 50 ورکوه چې چاته خو سوال نه کوي لاس خو نه نیسي که نه. خو موږ نه یاره غریب سړی دی او دې خانیانې کې دا کې بیا خبرې هم پکې ډېرې کوو. خو صدقه هر یو مصیبت لرې کوي. حضور پاک وایي الصدقة ترد البلا. صدقه چې د هر یو بلا لرې کوي. موږ باندې چې کله مرض راشي اول موږ په ډاکټرانو باندې ستړي شو بیا په بل طرف باندې ستړي شو. خو دا یاد وساتئ په مرض کې شفا چې ورکوي هغه صدقه ورکوي. چې څومره بیماری راځي د هغې نه اول صدقه ورکه. حافظ ذکی الدین منظري رحمت الله علیه یو واقعه نقل کوي. هغه وایي عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه وی دله یو کس راغو د هغه په دې ګوډه باندې دانه وه. وی داسې دانه هغه کس ورته وي چې 6 کاله وشو زما د دې دانې نه وینې زه د سر ودرېږي نه دومره وینه دې نه روانه ده. او ورته وایي لاړ شه چېرته کوې چالو که نه صدقه وکړه په دې باندې چې ته هلته کوې وکنې اوبه هلته شروع شي دلته به دا وینه بنده شي. هغه کس سوی زه لاړم داسې مې وکوي چې هلته نه اوبه راووتې دلته د دې هغه وینه بنده شوه ګند یې بند شو. حالانکې 6 کاله زه ښه کړېدلی وم. دا شانتې ډېر واقعات دي. اوس هم اکثریت ډېر خلک پکې داسې هم شته چې هغه ته پته ولګي په ما باندې مرض راغو مصیبت راغو بس صدقه وکړي. هر قسمه صدقه دا لازمه نه ده سړی دی ګډان حلال کی چیلې څاروی دی حلال کی بس چې څه قسمه صدقه کولی شي خپل وس مطابق هغه پکار ده.